مشرانو ته خاطر صدر اختر او حبیب الله جان او اسمت الله جان ته او د پاکستان ټولو کمو وړو ټولو مشرانو ته د دوی نه ډېره شکریا ادا کوم چې نن یې د هغه افغانستان سره چې 40 کاله وکړې که نه په دوی باندې دربردرۍ روانې دي د الله د راضي کولو دپاره او بیا دوی هر وخت دپاره وکړې که نه افغانانو ته لاس ورکړی دی. ګورئ د افغانستان او د پاکستان دا دوه ګاونډي ملکونه دي، نو د یو ګاونډ په بل باندې خامخا حق وي وکړي که او د یو ګاونډ د بل ګاونډ حالات خامخا تغییر خوري او مطلب دا دی چې کله خوشحالۍ راځي او کله وکړي که نه تکلیفونه او مشکلات راځي خو د پاکستان د عوامو نه او د پاکستان د حکومت نه موږ هزار بار شکرګزار یو چې په هر مشکل کې موږ ته وکړي که نه لاس راکړی دی او د موږ سره وکړي که نه تعاون کړی دی. همدا اوس د کوم محفل چې جوړ شوی دی دا هم د تعاون محفل دی چې د آزاد کشمیر خلکو د افغانانو سره په دغې سختو حالاتو کې وکړي که نه هغه کړی دی کومک د دې موږ ډېر شکرګزار یو او ډېره شکریا ادا کوو. نو په آینده کې انشاءالله امید دی چې دوی به نور هم هغه وکړي ځکه ډېر وعدې شوي دي او د افغانستان سره د پاکستان او انشاءالله نور هم کومکونه همدا کیسه وکړي که نه کېږي. نو دا معلومه ده ټولو دنیا ته چې د افغانانو چې د کومه قرباني ورکړې ده دا فقط د افغانستان دپاره نه ده، دا د ټولو نړۍ د مسلمانانو دپاره دا قرباني ورکړې شوې ده. نو کومې ترقۍ چې خلک غواړي دنیاوالې غواړي هغه ترقۍ هغه یې په ځان باندې محرومې کړي دي، هغه ختمې کړي دي، خو د مسلمان په نام باندې ډېرې زیاته قربانۍ ورکړي دي، جاني او مالي قربانۍ یې ورکړي دي هم د دغه مسلمانانو په خاطر باندې چې د مسلمانان ټول مسلمانان سره ورونه دي. لکه مخکې صاحب وفرمایل چې د هغه مسلمانان دا مثال د یو وجود لري، نو په یو وجود باندې چې درد راشي نو ټول